الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يصل إلى عبده فيجهد الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वो खुदा है और खुदा है. طلباء کرامو در عبدالالحاد درسونه روان دي. زبان اتم نمبر درس دی. مقاله در عبدالالحاد من بیانو تاسو باندې دا تر اوسه پورې موږ درس صفحه ویلي دي. 31 نمبر صفحه ده. 30 نمبر صفحه کې موږ دا وضاحت کړو چې بعضې څیزونه داسې دي که یو انسان وایي چېرې صرف زه په خپلو حواسو باندې حواس خمسه باندې به څیزونه معلوموم، خو ډېر مثالونه داسې شته دی چې هلته د انسان دا حواس هم کار نه کوي، حواس هم غلطېږي، د انسان سترګې دوکه خوري. دوستانو کله چې تاسو غرمه کې سفر کوئ دا شګې د نوبه ښکاري. یا موږ نن سبا به ساینسي مثال زه تاسو له درکړم. ساینس وایي چې ځمکه رفتار کوي، د دې نور نه ګیر چاپېره زموږ ځمکه ګرځي او ما ته په نظر څه راځي؟ ما ته د دا په نظر راځي چې یاره دا نور روان دی، غروب او طلوع کېږي نور او که ځمکه موږ څه وینو؟ موږ نور وینو که نه؟ حالانکې دا خبره د مشاهدې نه خلاف ده. څه ده؟ زموږ مشاهده خو موږ له ټیک وایو، خو د اصل حقیقت نه دا خلاف ده. مطلب مې دا ده اصل حقیقت کې نه نور غروب کېږي او نه څه کېږي، طلوع کېږي، دا ځمکه ګرځي. نو ډېر مثالونه داسې دي موږ ورکړي دي چې دوستانو یا لکه انګور چې په اوبو کې واچوئ څه کېږي؟ د دې دا دانې غټې ښکاري د خپل دغه نه. یا دغه شانته کې دوستانو دا جاز چې په هوا الوځي دا یو مرغۍ غوندې ښکاره کېږي، حالانکې دا جاز څه ودرېد د مدرسې نه غټ دی. داسې ده که نه؟ 600 کسان پکې ناست دي او دا روان یو په ټنونو وزنونه یې روان کړي. دغه شانته کې دوستانو ډېر مثالونه داسې دي. نو دوستانو د دې وضاحت وشو. وجدان چې دی د دې وضاحت موږ داسې کړی دی، داسې یو قوت دی د کوم په ذریعې سره چې د معنا ادراک کېږي، کوم چې د مدرک د بدن سره قایم وي، لکه غم دی، خوشحالي ده. په وجدان سره هم انسان ته څه کېږي؟ علم حاصلېږي. تاسو ته دوی وایي حواس خو داسې وایي، تجرباتو سره هم علم حاصلېږي، نظري عقل سره هم علم حاصلېږي، فراست سره هم علم حاصلېږي. دغه شانته کې سفر واړوئ 32 نمبر صفحه د حدث په سین سره. دا داسې یو قوت دی د کوم په ذریعه چې د مطلوب علمي طرف ته بغیر د تفکر نه ذهن منتقل کېږي. دوستانو دغه شانته کې کشف دې سره هم انسان ته علم حاصلېږي او د سره الهام سره هم علم حاصلېږي. اوس راواړوئ صفحه نمبر 4 ته حواس ظاهره چې وو دا به ځان سره بیا اړوئ. دا ولې داسې کوم ځای خبره اورئ؟ په دې کې زه په تفصیل سره موږ بل کال دا پړاو کړی او بل کال موږ 6 ورځې ګریډ اخیستې په هفته کې. اوس په هفته کې 1 ورځ او 2 ورځې دي. دا خو والله که موږ صرف د تعریفاتو نه نو موږ به دا غټې خبرې بیانوو، مخکې به ځو څه به کوو، خو دا به تاسو ځان سره پښتو کې لیکلی شوي دي، تاسو ځان سره اړوئ چې دې څیزونو سره انسان ته علم حاصلېږي. حواس باطنه به وایو، دې ځای نه به موږ عبارت شروع کړو، مخکې به ځو. او ځکه نن خبره نن زموږ اصل درس چې دی نو د علت او د معلول دی، کاز او افیکټ چې ورته په انګریزۍ ژبه کې ویلی کېږي. بل د تصور اقسام دي چې د الله دپاره کم تصور صحیح کېږي. د تصور 4 اقسام دي: تصور بالکنا، تصور بکنهی، تصور بالوجه او تصور بوجهه. د دې تاسو چا چې تکمیله کړې هغوی ته پته لګي. اوس د حواس باطنه دا هم 5 دي. حواس ظاهره خو 5 که نه؟ حواس ظاهره سترګې لیدل، په پوزه بویول، په ژبه څکل، په غوږونو اورېدل، په لاس مسه کول، دا 5 دي د حواسې. موږ په دې شیانو علم حاصلوو، په دې 5 واړو. دې سره سره موږ په عقل علم حاصلوو، عقلي استدلالاتو سره. ملحدین به تاته صرف وایي چې یاره ما لې وښې وه، ته به ورته وایې ښودل پکې نشته. د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي. څه کېږي؟ د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي، د نظیر نشي کولی. را روان درس ته موږ ځان مسو چې دې ته موږ تاسو ورسوو. ځکه 2 میاشتې تېرې شوې موږ ټول پکې شپږو پیریډونه واخیستل. مشکل دی چې موږ ما سوچ کوو چې مخکې زه تاسو زر در ورسوم ماغزي له. نو دا عبارت شروع کړه دې نه چې نو خبره دا وه چې عقلي استدلالاتو سره علم حاصلېږي او نقل سره هم. موږ له چې څوک خبر راکړي موږ یې منو که نه منو؟ تاسو ته څوک خبر درکړي وایي هلکه اکسیډنټ شوی دی، منئ که نه منئ؟ هلکه چنګیز خان تېر شوی دی، منئ که نه منئ؟ تېره شوې زمانه ماضي منئ که نه منئ؟ ټولې منو. زمانه ماضي تېره شوې زمانه ټولې مني. څوک لیدلی شي؟ نه شي لیدلی. خو ته به ورته څه وایې چې د موجود کېدو دپاره لیدله او ښکاره کوله دا ضروري نه دي. ښه دا به ستا یاد دي
ته چې د الحاد رد کې د الحاد په مقدمه کې به تا ته ملحد وایي ما ته خدای وښیوه ما ته د خدای ثابت کا ته به ورته ثبوت په څه سره راځي اول په ثبوت خبره وکړه عقل سره راځي نقل سره راځي او حواس سره نو حواس ظاهري سره په باطني تپوس ته وکړي چې حواس باطني پیژنې که نه پیژنې د هغې وضاحت موجود دی حواس باطنه هم پنځه دي عبارت شروع کړه شاباس حواس باطنه هم پنځه دي د حواس ظاهري په شان باطني حواس هم پنځه دي کوم چې د دماغ په ګوتونو کې په ترتیب سره کېښودل شوي دي د فلسفې په کتابونو کې په تفصیل سره ذکر کړل شوي دي دوستانو اول نمبر چې دا حصه مشترک دی دا د بدنیول په ابتدایي حصه کې دا هغه قوت دی کوم چې د جزئیات کې محسوسه صورتونه به ترتیب مناقش کوي یعنی د حواس ظاهره او حاصل شوی صورتونه قبلوي بیا قوت خیال دی دوستانو دا د بدنیول په آخري حصه کې د دې کار دی مشترک چې کوم صورتونه دي دا محفوظ کول او نو دا هغه قوت دی دا هغه قوت دی چې دا صورتونه محفوظ ساتي کوم چې په حصه مشترک کې تقسیم شوی وي په محل د صورت کې د ماده د غایب کېدو نه وروسته چې کله وغواړي دا هغه صورت استحضار کړي لہذا قوت خیال دا د حصه مشترک خزانه ده شابه دریم نمبر قوت وهم دا د ټولو د دماغ سره تعلق لري لیکن د ډېر زیات تعلق درمیاني بدن د آخري حصې سره دی دا قوت دی کوم چې د مخصوص څیزونو معنوي خبرو ادراک کوي قوت وهم چې دی دا د مخصوص څیزونو معنوي خبرو ادراک کوي کوم چې د حواس ظاهره سره حاصل شوي نه وي لکه محبت دی رغبت دی عدالت وغیره دی څلورم نمبر قوت حافظه دا قوت د دماغ او د آخري بدن په ابتدایي حصه کې د دې کار د قوت واهمه کوم چې د معنی ادراک وکړي دا قوت د هغه مدرکاتو حفاظت کوي دا د وهم د مدرکاتو خزانه ده او دا مدرکات محفوظ ساتي پنځم نمبر قوت متصرفه شابه دا قوت د دماغ او د درمیاني بدن په ابتدایي حصه کې د دې کار د حواس ظاهره او د حواس باطنه دواړو خزانو یعنی د خیال او د حافظې کې کوم صورتونه جمع شوي دي نو دا قوت هغه صورتونه بعضې د بعضو سره یو ځای کوي او بعضې ختموي او داسې تصرف کوي او نوې فارمولې جوړوي فائدہ قوت متصرفه چې کله عقل په خپلو معلوماتو کې استعمال کوي نو دا قوت مفکره وایي او کله چې دا قوت وهمي استعمال کوي دا قوت متخیله وایي اوس راځو د علم 14 اقسام دي دوستانو څه دي په دې کې څه تصورات دي او څه پکې تصدیقات دي ته به ته وایې چې علم په یوازې بدري خبرې ذکر ته راځه په دې پوهېږي احساس پوهېږي تخیل پوهېږي توهم او تعقل مرکب ناقص مرکب انشائي تخیل شو وهم شو شک شو تکذیب ظن جهل مرکب تقلید فلسم عین الیقین علم الیقین او حق الیقین څه اول ول یوم الحساب کو ابراهیم علیه السلام څنګه الله ته فرمایي چې الله ته دا مړي څنګه ژوند کې نو الله تعالی ورته چې اولم تؤمن آیات ایمان نه راوړل نو دې وګورئ ته خود ته د زړه کې وای تاسو چې اقرار باللسان وتصديق بالقلب ته تصدیق د قلب او د بل سوال نه کوله ما ورته ویل د علم درې اقسام دي علم الیقین عین الیقین حق الیقین حضرت ابراهیم علیه السلام څه کول علم الیقین او حق الیقین ته بلا مسو واخو د سره نه مني نو چې تاسو دا اقسام معلومه نو تاسو څه کولای شئ د دې ورته ته جواب ورکولای شئ دوستانو نو دا دې پورې موجود دي د تعریفات د علم چې دي لاندې صفحه ته وګورئ په مرقات کې دوستانو فضل امام خیر آبادی رحمت الله علیه دا متوفا په 1240 د علم 15 تعریفات کړی دي اول تعریف دا دی العلم حصول صورت الشیء عند العقل علم عبارت د حصول د صورت د شنه په قوت عاقله کې دیم تعریف العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل علم عبارت د هغه صورت نه کوم صورت چې حاصل وي یعنی د یو شنه په قوت عاقله کې یعنی د کوم سیز تصور په ځان کې راغلی علم وایي وضاحت او دا خبره یاد ساتئ او اول تعریف تعبیر ونشي بلکې په خپل ظاهري باندې شي نو بیا به اول او دویم تعریف کې دا فرق وي اول تعریف د علم عبارت د حصول اول عبارت بشي اول تعریف د علم عبارت به د حصول د صورت نه بشي دویم تعریف عبارت د صورت حاصله نه اول تعریف سره علم عبارت څخه د حصول نه دویم تعریف عبارت څخه د نفسي صورت نه دریم تعریف العلم هو الحاضر والحاضر عند المدرك علم عبارت له هغه شی نه کوم شي چې حاضر مدرک او مدرک عبارت له عالمنا د عالم او د حاضر نه دوستانو دا دریم تعریف د علم حضوري لرحم او علم اصولي لرحم په خلاف داول دوستانو سلورم شابه سپارت اول او دویم تعریف هم د هغه دوه خاصو دي د علم ممکنه فوري او د علم د تعریف سره شامل
اول او دویم تعریف چې هغوی دواړه خاص دي د علم ممکن پورې عبارت پوره ویوه د علم دا تعریف څلور اقسامو ته شامل دی کله علم حضوري بالذات کله علم حضوري او کله علم واسطي سره وي لکه علم حصولي حضوري بغیر د صورت نه وي علم حصولي په هغه سره کې کوئی دی کنه تاسو ویلي دي اوس په دا موضوع چلو نو به خپل سبق نه پاتې کیږي خدا منطق سره مطلب پیدا شوق پیدا کوي شوق تاسو د وخت ضرورت دی سبا د جدید فلسفه ورته کوي څه کوي منطق باندې فارق کوي ښا دا ډېر ښه علم دی صدقه په دمشق سره شابه سم لکه علم حصولي داسې مدرک هم عام دی واجب تعالی او ممکن ته شامل دی که مدرک واجب تعالی وي نو علم قدیم او که مدرک ممکن وي نو علم حادث وي نو دا علم تعریف د څلور اقسام د تصور څلور اقسام ته شامل دی تصور څلور اقسام وضاحت من کو موږ دا ذکر دې لپاره کړی دی که تاسو باندې سره سوال وکړي چې تصور د باری تعالی کیږي کنه کیږي تصور د باری تعالی کیږي کنه کیږي تصور د باری تعالی دا خارجي دی که دا ذهني دی مخکې موږ ویلو تصور د باری تعالی دا خارجي دی که دا ذهني دی دا ذهني دی چې شه دی بیا دا خبره غلطه ته په دې ذکرت کولای شي په سړي باندې چې هغه په دې موضوع بور نه لري رد کولای شي په ذهن کې د الله تعالی تصور نه کیږي تبصوبه تبه د الله تعالی د ذات تصور نه کیږي سره کیږي الله د صفات تصور په ذهن کې کیږي چې الله تعالی خالق دی الله مالک دی الله رازق دی الله تعالی حي قيوم دی او د الله تعالی د ذات تصور په ذهن کې هم نشي کولای ځکه چې ته د ذات لپاره صورت او مثل پکار دي سوي صورت او ورکول پکار ته ماته چې تاج محل دی چې نو د تاج محل یو ډیزاین موجود دی کنه زه به تاسو چې دونه سمکه دا دونه پکې کمرې دي دا الله په باره کې ته دا کولای شي ټول عمر دا پکې کولای شي موږ ځکه وایو چې الله تعالی باندې د جوهر څه کوي شابه څه قائم وایي ته عجیب انسان چې الله قائم د ذات نه کوي تاسو ما څه سوال وکړي چې ته په دې موضوع نه پوهېږې چې ته یې بولای شې ته قائم د ذات خدای نه ګڼې بیا به څه وایي بیا به ورته وایي چې د جوهر تعلق د طول عمر د طول عمر هغه سره دی د جوهر تعلق د جسم سره دی ته ماته یو جوهر وښیو چې هغه بغیر د جسم نه وي ته به بیا د خپله مقدمه چې ته په دې منطق نه پوهېږې دې ځای کې به څه کېږي عوام به ګمراه کېږي چې دا څنګه مسلمانان دي چې دوی الله جوهر نه ګڼي قایم بالذات هم خدای نه ګڼي نعوذ بالله څوک در باندې رد کړي نو ته به خو چې تا ته دا یاد دی به ورته وایي چې جوهر چې وي هر یو جوهر چې وي دا د جسم څه نه وي خالي نه ما ته په دنیا کې جوهر وښیو چې هغه د جسم نه لري او چې الله ته څوک جسم ثابتوي نو جسم څه دی ابوني صاحب ناست دی هغه دی لکه چېرته تللی تا ته وایم نو چې سبق مخکې بوځو نو د تصور څلور اقسام دي دوستانو تصور بالکنا تصور بکلیه تصور بالوجه او تصور بوجهه شابه د تصور د څلور اقسام او د تصور بالکنا څه مطلب دی او د تصور بکلیه تصور بالوجه او تصور بوجهه دوستانو یا به دا تا ته چې دا کوم څیز په ذهن کې د ذاتیاتو علم حاصل شي او بهر طرف ته مراعاتو کې دا تصور بالکل نه شو که بهر طرف ته تصورونه کې دا تصور بکلیه شو الله تعالی د ذات علم څوک حاصلولی شي په ذهن کې دې شي حاصلولی ځکه د تصور بالکل نه او تصور بکلیه تصور د الله تعالی دپاره صحیح نه دی دوستانو عبارت یو که په ذهن کې د ذاتیاتو علم حاصل شي د تصور څلور اقسام که په ذهن کې د ذاتیاتو علم حاصل شي او بیا داسې خارج طرف ته مراعات وکړي نو دا تصور بالکل نه شو یعنې خارج طرف ته ورته آله جوړه شوله او که په ذهن کې د ذاتیاتو علم حاصل شي او بهر طرف ته مراعات ونه کړي نو دا تصور بالکل شو دریم قسم که په ذهن کې د عوارض علم حاصلېدونه وروسته الله تعالی علم چې موږ حاصلو په صفاتو سره حاصلو څه کوو الله تعالی چې دی الله علیم دی الله تعالی قدیر دی الله تعالی حی قیوم دی دوستانو پوه شوې الله تعالی د صفاتو په ذریعه سره زموږ ذهن ته د هغه تصور راځي نو دا تصور بالوجه او تصور بوجهه صحیح راځي شابه دریم قسم که په ذهن کې د عوارض علم حاصلېدونه وروسته که خارج طرف ته مراعات وکړي نو دا تصور بوجهه دی بالوجه شو دا بالوجه شو او که په ذهن کې د عوارض علم حاصل شو بهر طرف ته مراعات ونه کړو نو تصور بوجهه شو دریم مثال تصور بالکنا تعریف کړی یو هغه انداز هغه صحیح هغه آسان انداز په هغې به پوه شوئ تاسو دا انداز دې کې د انسان موږ مثال ورکړی دی دې باره لږ سوچ وکړئ شابه دویم مثال تصور بالکل نه تعریف کړی چې کوم صورت په ذهن کې حاصل شي او هغه د څه شي د حصول په ذریعه وي او د هغه د څه شي د حصول ذریعه وي او د شي سره دا متحد وي مثال د انسان د تصور دپاره
ګوره د حیوان ناطق صورت ته ذهن ته راولي او حیوان ناطق د انسان د علم د انکشاف ذریعه جوړ کړي پس د انسان تصور کوم چې د حیوان ناطق په ذریعه سره وشو تصور بالکل نه شو او ځکه حیوان ناطق ذریعه هم ده او د کوم څیز لپاره چې ذریعه د هغه سره متحد هم ده دویم د تصور بکنیږي کوم صورت چې ذهن ته حاصل شي او د ذات سره اتحاد وي یعنی محدود وي یعنی متحد وي لیکن داسې ذریعه نه وي مثال د انسان د علم لپاره حیوان ناطق ذهن ته راولي او حیوان ناطق مقصد وګرځوي بهر طرف ته او حیوان ناطق آله جوړه نه کړي شابه درې تصور بالوجه دریم تصور بالوجه صورت چې ذهن ته حاصل شي او د هغه صورت د وصول ذریعه وي او تاسیس متحد نه وي دغه شي سره یعنی علم راشي په عوارض باندې مثال د انسان د تصور لپاره حیوان زاهد صورت ذهن ته راولي او حیوان زاهد د انسان د علم ذریعہ وګرځوي نو دا تصور بالوجه دی ځکه حیوان زاهد د انسان د علم د حصول ذریعہ وشوه لیکن د انسان د ذات سره زهق متحد نه دی بلکې جدا دی خندا د انسان د ذات نه بهر ده تصور بالوجه کوم صورت چې ذهن ته راشي د هغې شی په ذریعه سره د بل شي تصور حاصلېدی نشي او نه دا شی د ذات سره متحد وي لکه نو د دې د تصور بالوجه څه مثال د انسان د علم لپاره حیوان زاهد علم په ذهن کې راولي او په خپل حیوان زاهد مقصد وګرځوي خو ما د لپاره اول مثال په آسان انداز کې هم د ذکر کوم اوس راځو ذات د باري تعالی سره کوم یو تصور صحیح دی ذات باری تعالی سره کوم یو تصور صحیح دی ذات باری تعالی تصور بالوجه سره صحیح دی ځکه داغه د صفات په ذریعه سره د ذات د باری تعالی علم حاصلول شي دا صفات عین ذات نه دي موږ وایو چې صفات د باری تعالی دا د عین ذات دی او غیر ذات دي څه دي دلته معتزله وایي چې صفات د باری تعالی د عین ذات دي څه دي وایي کچره ته دا عین او دا عین ونګنه وایي تعدد د قدمو راځي څه راځي داغه جواب ولمن کو دوستانو ها ډېر مثالونه دا چې هغه د عین دی او د غیر دی لکه الله لاس زمونږ دا نه د عین ذات دی او د غیر ذات دی عین ذات ځکه نه د لاس کټ کړه به انسان ژوند دی غیر ذات هم نه د کټ کې درد بدر تکي کې بل کېږي دوستانو دا نور مثالونه هم دي مثلا د ذات باری تعالی تصور کول په داسې شان چې د الله تعالی عالم دی قادر دی او رازق دی دوستانو ور صفات باری تعالی ځکه صحیح دي چې هغه دا عبارت ونه ویلو کنه د تصور کوم یو تصور صحیح دی ځنه عبارت وو چې د باندې پوه شو قربان ذات باری تعالی تصور بالوجه او بوجهه سره صحیح دی ځکه دا د صفاتو په ذریعه سره د ذات باری تعالی علم حاصلول شي دا صفات عین ذات دا صفات عین ذات نه دي مثال د ذات باری تعالی تصور په داسې شان سره چې الله تعالی عالم دی الله تعالی قادر دی الله تعالی رازق دی او ذات باری تعالی سره تصور بالکل نه صحیح نه دی ځکه تصور بالکل نه په اجزای ذاتي سره حاصلېږي او ذات باری تعالی سره اجزا منتفی دي څوک الله لپاره اجزا نشي ثابتولای دوستانو صفات د باری تعالی نه عین ذات او نه غیر ذات دی شابه وضاحت د معتزله په نس صفات د باری تعالی عین ذاتی هغوی وایي کچر د صفات عین ذات نشي نو تعدد د قدمو براشي کوم چې محال دی وغیرہ د اهل سنت والجماعت په نسبت د اهل سنت والجماعت په نسبت صفات باری تعالی د عین ذاتی باری تعالی عین ذات دی ځکه چې معنا څه اتحاد په مفهوم د چې د دې سوي دا یو دوستانو د صفات او ذات مفهوم یو نه دی او صفات باری تعالی غیر ذاتی ځکه د غیریت معنا او مفهوم دی په دې دوه صفاتونو کې انفکاک موجود وي ورا دا سوې ځکه چې غیرت معنا دا ده چې غیر به غني دی وایي چې دا عین ذات دی موږ چې نه عین دی نه غیر دی د غیرت معنا دا ده چې دوه صفاتونو کې انفکاک موجود وي نو آیا د الله نه صفات سو خارجول شي نشي خارجېدل دوستانو د صفات باری تعالی نه یو بل نه جدا کېدلی شي او نه به ذات او صفاتو کې انفکاک ممکن دی ځکه چې صفات باری تعالی د ذات باری تعالی نه غیر نه دي مثال په تور ډیر داسې سیزونه شته دي کوم چې ډیر مثال په داسې چې نه عین دی او نه غیر دی انسان لاس نه عین ذات دی او نه غیر ذات دی لاس ځکه عین ذات نه چې لاس په شل کېدو سره ټول جسم نه هلاکېږي او غیر ذات هم نه ده ځکه چې په لاس شل کېدو سره انسان ته تکلیف هم وي همداسې د انسان د جسم نور اعضا هم دي شابه تعدد د قدماو محال تعدد د قدماو محال دی کوم چې متغیر دی یو بل جدا وي یو ځان له ذات په ځان له ذات نو دی وخت به چې تعدد د قدماو راشي دا بس کېږي دا به ناجایز بلکې دلته به ورته وایو چې ته ذات صفات د باری تعالی عین ذات د باری تعالی راځي پتا باندې 50 سوالونه راځي څو
دا به جوابونه راکړي معتزله او شابه دا کوم د یو بل انفکاک او جدا کېدلی شي او دلته متعدد قدما دلته تعدد قدما او متغایره نشته دي ځکه صفات او ذات د خدای ذات او جدا نه دي د خدای دا د الله صفات دي دا متغایره نه دي کنه وای شوی په دې کې به وي ما خدای کا شعر دې به وره پس دا یو ځل باندې نه زده کېږي دا ورته په کلام اشاره ځکه صفات او ذات دی بل نشي جوړ کېدل اوس که تاسو معتزله وایي چې صفات د باری تعالی عین ذات د باری تعالی دی تاسو باندې سوالونه راځي څه معنا لکه تاسو وایي چې علم د الله یو صفت دی چې او دا د عین ذات د الله تعالی وګڼل نو د الله تعالی بل صفت دی چې هغه قدرت دی نو علم د قدرت وګڼو وایي شوي ګوره بل مثال الله تعالی څه شي دی الله تعالی صفات دی مثال خبره الله تعالی دلته رازق دی دا رازق دی علم وګڼلو یا دا نور مثال نه د ټول ذکر شوی دی عبارت د موجود دی عبارت که چیرته صفات د باری تعالی عین ذات وګرځول شي نو ډیر لازمات به پیدا شي دوستانو دا عزت توجه پر وره شابه عبارت کچرته مثال په تور کا علم دې زړه شابه د مثال په تور کا علم عین ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی عین قدرت هم دی نو علم بعین قدرت شي همداسې علم ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی عین حیات هم دی نو علم بعین حیات شي ذات باری تعالی قیوم دی ثانیه دی قادر دی ثانیه معبود الخلق وغیرہ دی نو علم به هم حی قیوم شي علم دی حی قیوم کو قادر ثانیه معبود الحق وغیرہ بشي او همداسې نور حالات هم په هغه وخت لازميږي چې کله صفات عین ذات د باری تعالی وګرځي دا وضاحت په دې باندې چې صفات د منوسته په مختلف په بحث ټول روان دي اوس راځو د علم سلوم تعریف علم هو قبول النفس لتلك الصوره علم عبارت ده قبولولو د نفس ناطقه صورت د شلره یعنی اوسې په عقل کې قبول کړی دي علم وای او پنځم تعریف العلم هو الاضافه الحاصله بين العالم والمعلوم علم عبارت ده هغه نسبت نه کوم نسبت چې کائن وي یعنی موجود وي په مابین د عالم او د معلوم دي اوس په وجود د اشیاء کې وجود د ذهني د اشیاء کې اختلاف ده دوستانو چې دا خبره د دې زمونږه ضرورت نشته راشي صفحه نمبر 39 دا ځان سره واړوي دوستانو دا ډېر د کار خبرې دي موږ راځو کړم په خوريګانې کړې راشي د 39 نمبر صفحه د علت او د معلول په منځ کې چې کوم تعلق دی دا د لزوم تعلق دی دلته به تاسو باندې سوال کیږي سبب کیږي دا سوالات او جوابات وایو دي جناب عبارت شابه دا اعتراض صفحه نمبر 39 نه ده اعتراض د علت او معلول په درمیان کې چې کوم تعلق وي هغه د لزوم تعلق وي یعنی دا ګوره د ارسطو فلسفه د په باندې امام غزالی رحمت الله علیه رد کړی دی بیا فارابي او ابن سینا او د نورو د امام غزالی رحمت الله علیه رد کړی دی خو موږ د چا پس روان دي موږ د امام غزالی رحمت الله علیه پس روان دي خو موږ په دې مثالونه مولا پېښ کوو پوه شئ هغه ټیک ده چې ابن سینا فارابي او منطق خو هغوی هغه له سخت متاثر او د چا نه مولوي سره پاسه سفینه په نغره ده ورته وګورم په لبد الله پاسه کېنه انا پایسه ورته نه بد پوه شئ هو عبارت شابه یعنی علت وینو معلول باندې پوه شئ دا وي د علت او د معلول په منځ کې تلازم دی دا خامخا لزوم دی خامخا به بل ډېر مثال دی باندې غزالی رحمت الله علیه فرمایي دا علت دی د باران د بار اورز علت دی کنه اورز به وي سبب باران به وي او سوزول کوي کنه دا اور کاسته دی سوزول کول د ابراهيم عليه السلام د دې کې دغه د سوچ وای کنه چې د علت او د معلول په منځ کې تلازم دی هغه د معجزاتو نه بیان کار کوي ځکه خدا سرسید احمد خان چې په هندستان کې د نیچر د قانون دغه چې قوانين د فطرت کې چینج نه راځي څه راځي ځکه د معجزاتو نه انکار وکړو د ایله او کار څه دی وای د ابراهيم عليه السلام دا څه وایي ګپ شپ دی نعوذ بالله رګرا روان دي کوم نمبر کتاب دی عیسی دی سو عیسی علیه السلام دا د موسی علیه السلام شاګرد او د دې چې کله جهاد کول نو په دوی د سپاسګر وخت د دوه کې خدای موږ له فتح را کول نه مخکې نور نو ورته 24 غنټې نور ولاړو نیوټن خپل د قایل خپل شپږ هاجم وي او ما ته زه خدای نه منم نو ما ته نیوټن نه منم قران نه منم ته څه وایي ابل درته ویل ما ایو ته ویل مولوی ما ته سبا ساينس باندې ونه ساينس باندې ته څه شي نو څه تاسو ته پېښ کوم او چې نن ته مذهب باندې ونه ته ساينس باندې نو څه شي باندې ما ته خو ابل ورته بل کوټه ورته کې ویل ورته ما ته په شل نن چې ورته په ورو باندې منسوب څه خو باندې کنه یو سره وی زماده پر معیار عقل دی چې زه د عقل په بنا فیصله کوم خانه د عقل په خبره کوم چا په عقل په خبره کې ته کنه ته مذهب د مې نو باسا دا الله تصور باسا دا په معاشره کې چې دا د خو د بدتمیز موجود دی دا ما د چا خو دلې دا مذهب خو دلې
غلط به و چې غلط کار دی غلط به ولې غلط کار دی زما رزق په دې کې نکړی شوی دی داسې ده که نه ده شرابیان ته ووایي چې دا شراب بس پر ثواب وایي زما په دې کې روزګار دی زناګانې چې څوک کوي د زناګانو اډې چې جوړې او چلې هغوی زموږ په دې کې کسب دی څنګه ورته دا خو مذهب په ده باندې پابندي لګولې ده دا یو ملحد ولې وایي زنا کې ډېر خوند دی نو دا حق د ښځې له ورکړه که نه دا د لور ته ورکړه که نه چې تا ته څنګه نو بیا په خپلو خویندو او بډوګانو خو به کېږي په زناګانو کې تاسو صرف خواهش پرستي ده چې او څه ناسې چې پکې بعضې داسې دي چې پوهېږي نو هغه ته به دا خبرې به کوي دوستانو ورته ها مخکې ځو دوستانو اعتراض د علت او د معلول په منځ کې نو دا د سر سید احمد خان شاګردانو ته به ویلې چې قوانین د فطرت کې چینجینګ وایي نه راځي نو ما ورته ویل راځه ته به شهیدانو په فیصله وکړو نه یې منله ما یې راشه ظالم بچیه دا خو نن سبا ګوګل څه سرچ کړه نن سبا د ګوګل زبره ده ټول د ګوګل مولیا دي تاسو وګورئ تاسو وګورئ چې دا عذاب قبر څه که نشته امانت پراته دي په قبرونو کې نه دي پراته ابله دا ویډیو مې کتله یو پر زمانو سره هغه چې پلار کړو درش کاله پس راوستو نو تر تا ته مودل چا سپریګان کې مګل نه لګا ټیک ده چې په فرعون باندې بس پرې مګل شي هغه وجود مونږ شوی دی دا په خوا خلکو کولو زمونږ د شهیدانو باندې زمونږ دغه نه لګو او لس کاله پس راوباسي شل کاله پس راوباسي تر تا پته ولګېدله چې داسې څوک شری داسې چې قوانین د فطرت کې څه کوي چینجینګ راولي په علت او د معلول په دې سلسله کې دوستان ته وضاحت موجود دی راځو اعتراض ته اعتراض دا چې د علت او معلول په منځ کې چې کوم تعلق دی هغه د لزوم تعلق دی دوی دا اعتراض کوي جواب یعنی که علت وي نو معلول به هم موجود وي او کوم ځای چې معلول وي هلته علت هم ضروري هم جواب د علت او د معلول لپاره دا ضروري نه ده چې کوم ځای کې علت موجود وي نو هلته به معلول هم موجود وي داسې کېدلی شي چې اور کوم ځای کې علت دی ادي موجود وي معلول سوځول دی نه کوي یا لکه اوبه موجود یو د انسان تنده ورسره نه مړېږي باجو اوبه کس تندر نه ماتېږي حالانکې د اوبه د تندې ماتېدو دپاره علت دی خو نه کېږي دوستانو یا وریځ ده د باران دپاره علت دی وریځ به موجود وي باران به نه وي یا لکه پلار ټول لوازمات به پکې موجود وي دا انسان به خو روغ جوړي څه به وي الله وایي یهب لما یشاء اناث مخکې وایي یهب لما یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل ما یشاء هر څه به موجود وي خو لیکن الله وایي زه نه ورکوم نو علت اولاد چې پیدا کېږي پلار ولا سبب دی پلار مور شته اولاد نه پیدا کېږي دوستانو مخکې ځه اعتراض د علت په غیر موجودۍ کې به معلول موجود اوسنۍ مناطقه چې واورېده ملحدینو وایي معلول ځان ته علت پیدا کوي څه کوي علت پیدا کوي داسې په جاهلانو ژوند بیا بدل ده چې معلول به پاسېږي چې شی وایي مخلوقاتو ځان ته خالق پیدا کړی څه کوي نو مخلوقات بل ځان د بوډاتوب نه نشي خلاصولی ځان د بیمارۍ نه نشي خلاصولی ځان د مرګ نه نشي خلاصولی ځان د خپلو د دې جسم کې چې څونه کمزور د ده نه ځان نشي خلاصولی دا ځان له خالق پیدا کوي عجیبه منطق دی وایي دې وخت اعتراض د علت په غیر موجودیت کې وایي علت په نه معلول به موجود وي وایي فصل موجود دی او به نشته اوس وضاحت واشه بس عبارت د معلول د ځان لپاره علت په خپله پیدا کولی شي معلول د ځان لپاره علت په خپله پیدا کولی شي مثال لکه د فصل لپاره اوبه علت دي معلول چې فصل دی هغه به موجود وي او اوبه به علت وي هغه به نه وي موجود اوبه چې علت دی هغه به نه وي موجود مثال د مرض لپاره علاج علت دی که څوک علاج ونه کړي جواب د فصل لپاره اوبه علت نه د فصل لپاره اوبه علت نه د فصل لپاره تخم علت دی زه اوبه دې موجود وي او فصل تخم درې ترې ماره پکې څه وکړه صبر زرغون شي غنم به کله زرغونېږي چې تخم دې کرلی که نه اوبه ورته سبب دی او شرط دی ورته دا د لوازمات دوستانو دا ورته لازم دي البته اوبه به نه وي او بیا به څه کېږي د ځمکې نمي به ملاوېږي څه د باران به پوشي باراني ځمکې شته که نشته اوبه به ورته ملاوېږي دوستانو په څه طریقې سره که اوبه ورته ملاو هم نه شي شاباس عبارت جواب ځکه که چېرته اوبه موجودې وي او تخم نه وي موجود نو هېڅکله فصل ونه شي او د فصل لپاره اوبه سبب او شرط دي ځکه بعضې وخت کې اوبه موجود هم وي بیا هم فصل د طوفان په وجه باندې نقصان وکړي دویم مثال د مرض لپاره علاج سبب او شرط دی ځکه که څوک علاج ونه کړي او به ضرور مړ کېږي او د حیات لپاره علت د حیات لپاره علت الله تعالی د چې انسان ته ژوند ورکړی دی انسان ته مرګ ورکوي دوستانو اعتراض د معلول نه مخکې علت نه وي موجود معلول به په خپله علت پیدا کوي اول جواب د ملحدینو اعتراض باندې پوه شوئ د معلول نه مخکې علت نه وي موجود معلول په خپله علت پیدا کوي جواب د ملحدینو اعتراض باطل دی دوی چې وایي چې معلول د ځان لپاره علت پیدا کوي د علت او د معلول تصور د کومې زمانې نه علت او د معلول دا تصور چې ارسطو پیش کړی تر اوسه پورې دا یو عقلي نظریه ده چې د هر شي دپاره به علت او معلول تصور د علل اربعه څه علل اربعه په وجه باندې کولی شي دا ټول اصول په ممکناتو کې استعمالېږي الله تعالی واجب الوجود ذات دی هغه د تمام کائناتو دپاره علت دی خو د الله دپاره علت محال دی ځکه که د الله دپاره بل علت شي نو بیا به د هغه دپاره بل وي د هغه دپاره به بل وي او داسې به دور او تسلسل راځي چې دا باطل دی دویم جواب ملحدین چې کله سوال وکړي چې لرګی علت دی چې لرګی علت هم دی او معلول هم دی یا نور مثالونه دی به ورته وګورئ لرګی علت هم دی او معلول هم دی نعوذ بالله الله تعالی علت او معلول راولي څه کوي
ابو چې الله علت دی ټیک ده خو الله د پاره بل علت پکار ته ورته دا خبره تاسو غلطه ده دوستانو. جواب تاسو پر تنقید وکړئ چې علت د تاسو په تنقید وکړئ چې د علت تامه د پاره سلور د علت تامه سلور اقسام دي: علت فاعلی، علت غایب، علت سوری، علت ماضی. او په دې سلور اقسامو کې یو هم نوی موجود نو ابا علت تامه نوی بلکې ابا علت ناقصه ځکه د علت تامه د پاره سلور شرطونه دي: علت فاعلی، علت سوری، علت ماضی، علت غایب او علت ناقصه. علت ناقصه تعریف دار چې هغه مبزی نوی د پاره د وجود د معلول او کافی نوی په وجود د معلول کې، او علت تامه علت وای کوم چې مبزی وي وجود د معلول او کافی وي په وجود د معلول کې. دا چې چا تکمله کړي به په دې ډېر ښه کېږي منطق سره شوق نه د ملحدین نسوار وکړي چې کله لرګي علت شي د اور د پاره نو په هغه وخت کې علت فاعلی څوک دی او علت سوری کوم دی او علت ماضی کوم یو علت غایب کوم. اوس به جواب را کړی دا او کله چې لرګي معلول شي او تخم علت شي بیا سلور اقسام تقسیم څنګه کوي؟ دریم جواب د علت او د معلول په درمیان کې د یو خاصیت د تعلق ضرورت وي. په علت کې لازمان د سشي خاص خصوصیت پکار دی کوم چې بل معلول نه جدا کی. دوستانو په یو علت کې به یو خصوصیت وي. د اور کار څه د اور خاصیت دا دی چې دا څه کوي د دې علت د دنه نور نه جدا کړی دی. اور کې د اخوالي صفت نشي راتلی. دا عبارت موجود دی وخت وای صاحب صرف د دې علت معلوم منشابه. مثال د اور خاصیت د حرارت او ګرمواله، یخواله د اور خاصیت نه دی او که چېرته دا شرط نه وي نو هر یو څیز به د بل څیز نه صادر کېدل شروع شي. یعنې د اور نه به یخواله او د واورې نه به اور ثابت شي. بیا به د هر شي دپاره علت ثابت شي کوم چې د بداحت د منطق نه خلاف ده. خلاصه د کلام دا شوه چې په علت کې به یو مخصوص خصوصیت موجود وي کوم چې د دې د معلول د وجود مصدر وي او په معلول کې ظاهر وي. څلورم جواب دا ټول عالم چې دی کثیر الاجزاء او کثیر الافراد مونږ د اتاره به انسانان یو کنه دې سره مونږ ټوله دنیا چې دا چې بر فضا ته والوځي تاسو ته یو بال په نظر ښکاري چې یو کوره د دا راځي دا ټول جسم دی سپوږمۍ یو جسم بیا زمونږ چې ملکی وی کهکشان په دې کې یو ارب درې ارب سیارې دا یو جسم دی بیا دا ټول چې راجمع کې دا یو جسم ګرځي دې دپاره سبق عبارت او شابس. څلورم جواب دا ټول عالم کثیر الاجزاء او کثیر الافراد دی لیکن دا ټول چې راجمع کړی شي نو یو کل او مجموعه د ټولې پرزي دیو بس وابسته دي صرف د الله تعالی د ټولو دپاره علت دی او د الله تعالی د پاره څوک علت نشي جوړېدلی ځکه د الله تعالی د پاره څوک علت جوړ شي نو هغه به ممکن شي او ممکن کله الله علت ثابتې نو بیا خو د الله ممکن ذات وګرځو نعوذ بالله نو ممکن ذاتونه مخ تخلیق کولی شي نشي کولی دوستانو. بیا به د بل دپاره به بل ګوري نو بیا به د واجب الوجود تصور څه شي چې د واجب الوجود تصور ختم شو بیا به څه کېږي بیا ممکن کې دومره طاقت نشته چې نور پیدا کړي ممکن کې دومره طاقت نشته چې سپوږمۍ پیدا کړي ممکن کې دومره طاقت نشته چې مرګ او ژوند چاله ورکړي خپله د خپل ژوند محتاج وي. پوهېږئ که نه پوهېږئ نه پوهېږئ په دې باندې بیا به پوه شي انشاءالله. د علل اربعه وضاحت خدا یو ځل باندې نه زده کېږي په دې به نه ورخطا کېږي. شابس د علل اربعه وضاحت شابس د علل اربعه وضاحت اول علل فاعلي د علل اربعه په بنیاد باندې یو څیز ثبوت راځي که په دې کې یو هم نه وي نو هغه وجود ته نه راځي. مثال یوه کرسۍ ده ته دپاره ترکان پکار دی کوم ته چې علت فاعلي وایي علت علل ورته وایي ځکه لرګی په خپله باندې نه اره کېږي څه کېږي. دویم نمبر علت مادي د کرسۍ دپاره لرګي پکار دی که چېرته لرګي نه وي د هوا او اکسیجن نه کرسۍ نه جوړېږي. دریم نمبر علت سوري دا شکل صورت پکار دی دوستانو که دا شکل او صورت ترکان ذهن کې نه وي دا نه جوړېږي. او څلورم نمبر مقصد علت غایي چې موږ ورته وایو د پسې مقصد وي بغیر د مقصده. اوس تاسو یو چې ملحدانو دی وي د دوی تر زامن څوک دي ګوریلا چمپینزي او بنماس څوک دی وي دا زمونږ د تر زامن دي ژوندي چې کوم دي موږ سره دا د دوی تر زامن دي. ښه دا ستاسو چې د انسانانو نه کنورټ شوي د شادوګانو نه تاسو کنورټ شوي ستاسو نیا د دوی نیا شپېته لکه کاله مخکې انسان عادي جوړه شوه څه شوه د دې دپاره دا علت راوړه د دې علت فاعلي څه د دې علت فاعلي دا چا کنورټ کړه د دپاره دغه څه پکارو ماده مني سپرم څه شو په ښځه کې ایکس وي او په ښځه په سړي کې ایکس وای وي دا کوم ځای راله مني نه وه نو دا څنګه دا ښځه وجود ته راله چې ماده نه څنګه ته یو انسان وجود ته راولي دا سوالونه به پرې کوئ. دریم نمبر شکل صورت دا نو
د دپاره یو کارخانه هم نه وه یو څه چې جوړېږي خو کارخانه به وي که نه دا کارخانه نه وه موجود داره هم د ښځې نه موجود چې پکې جوړ شي دا څنګه دی پیدا شي 4 نمبر مقصد شادو کې پتا کې څه فرق دی ما ته مقصد معلوم دی چې الله موږ ته څه فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون موږ ته الله وایي چې تاسو ته عبث خو معنی پیدا کړي الله موږ ته وضاحت کړی چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا نو تا سره ته چې د شادو نه کنورټ شو انسان ته کنورټ شو ستا مقصد څه معلوم دی ایو ورګره ورته وایي دی موږ له دونه پته ولګېده چې دوی صرف شادوګانو پورې تاسو رسوي څه کوي چې دوی اخوا بن ماز نه او چمپینزي نه ګوریلا نه اخوا دوی سره څه نشته موږ اسلام ته وضاحت کړی چې ته اشرف المخلوقات دی اسلام دې ومنلو ته بسې اشرف المخلوقات تاج به دې په سر شي کرې نو ته به دې پسې ځې دا په دې خفه کېږي او موږ ته دا ووایه مې نو تاسو نظر دا دی عقیده هم دا چې موږ د ایولوشن قایل یو څه د ارتقا قایل یو ارتقا خو دې د چې دا په مذهب داول تاسو نیکونه د میانو سره شریکو تاسو یو چې میان هم د تر زامن بیا په مذهب راځي دنیا ته په دې وروسته وضاحت کو په ارتقا باندې کو په من کې پیپړې دي چې دي د پیپړو په جمع ساخلو په میانو کې پیپړې چا کې ګلپړې دي چې دي دا ولې په دې کې چینجنګ راغلی دا پورې لوی موضوع ده خو دا واخلي څلورم نمبر اوس راځو مقصدي خبره ته د الله تعالی د ټول کائنات دپاره علت فاعلي دی خو الله تعالی دپاره څوک علت نشي ګرځولی وایي دې عبارت بس دی بس اوس راځو مقصدي خبرې ته د الله تعالی د ټول کائنات دپاره علت فاعلي دی ځکه که چېرته د خدای دپاره بل خالق مني نو دا خو بیا که ته د خدای دپاره بل خالق مني نو دا خو لازم هغه دپاره به بل خالق مني او دا د علم منطق مسلم اصول دي چې وجود په دوه قسمه دی یا به واجب الوجود وي یا به ممکن الوجود د دور او د تسلسل سره به د واجب الوجود تصور ختم شي ځکه ټول به ممکنات او ممکن وجود خالق نشي کېدلی ځکه ممکن محتاج وي دویم چاته هغه دویم ته محتاج وي بل ته محتاج وي او دا سلسله به روانه شي دا به روانه وي ځکه ملحدینو علاوه ټول فلاسفه دا مسلم اصول تسلیموي چې دور او تسلسل بعد دویم د علت مادي نه هم الله تعالی پاک دی ځکه ماده حادثه ده او حادثه خالق نشي کېدلی ځکه هغه په خپل وجود کې بل ته محتاج وي محتاج به څنګه خالق شي دریم الله تعالی د شکل او صورت ته هم محتاج نه دی ځکه چې شکل او صورت چې بیا محدود دی الله تعالی ذات لا محدود دی څلورم نمبر علت غایې د الله دپاره هم عقلا محال دی ولې ځکه الله تعالی په خپله باندې د کائنات دپاره علت غایې دی ټول کائنات د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي اعتراض دی وی نعوذ بالله الله تعالی دپاره علت ناقصه وضاحت کوي جواب شابس ملحدین اعتراض کوي جواب د ملحدینو اعتراض باطل دی ځکه د علت ناقصه په هغه وخت کې موجود کېږي چې کله د علت او د معلول څلور اقسام نه وي موجود لکه د علت ملحدین اعتراض کوي چې علت موجود وي او معلول نه وي موجود دا ومې وکنه اعتراض نه جواب الله تعالی علت ناقص دی ملحدین اعتراض کوي چې علت موجود او معلول موجود نه وي هغه د ملحدین اعتراض کوي چې علت موجود او معلول موجود نه وي علت الله تعالی دی معلول منګي دونه خو پوه شوي کنه په دونه پوه کوي علت الله دی او موږ مخلوقات دا معلول یو بنګ پیدا کړی موږ د لپاره هغه علت دی د کائنات د لپاره علت الله تعالی دی دونه خو بل دا غټه دوه خبرې زده کوي ملحدین اعتراض کوي چې علت موجود وي الله موجود او معلول موجود نه دلته علت ناقصه راځي الله تعالی د ازل نه موجود دی هغه وخت کائنات موجود نه نو په دې وخت کې الله تعالی د لپاره علت ناقصه دوی ثابتوي نعوذ بالله جواب وایي جواب ملحدینو اعتراض باطل دی ځکه علت ناقصه په هغه وخت کې موجودېږي چې کله د علت او د معلول څلور اقسام نه وي علت ناقصه به کله وي چې دا څلور اقسام پکې نه وي وایي کنه څلور اقسام نه وي بیا به دا علت ناقصه وي د الله په علم کې د ازل نه دا موجود و چې زه به دا کائنات پیدا کوم نو علت ناقصه ده کوم ځای راغلی دا اعتراضات چې به مال کول ولا زه به خپله د اعتراضات ورخطا کولم چې خدای پاکه تا بعضې ملحدین په منطق پوهېږي هغې سره بیا اوس چې نه پوهېږي دا آدار سره دا نه بني د منطق په د اصطلاحاتو کې هغوی ته پته چې موږ راګیرېږو چې بعضې کې پوهېږي بیا داسې سوالونه کوي یا ذات د باري تعالی سوال وکړي درته د تصور په باره کې سوال وکړي الله دا وکړي نو بیا د دې به تاسو دا جواب ورکوئ جواب د ملحدینو اعتراض باطل دی ځکه د علت ناقصه په هغه وخت کې موجودېږي چې کله د علت او د معلول څلور اقسام نه وي موجود لکه علت فاعلي صوري مادي او الله تعالی دپاره د ازل نه علت فاعلي حاصلو ځکه الله تعالی د ازل نه د الله په علم کې وچي هغه به د کائنات تخلیق کوي نو علت ناقصه اعتراض باطل شو څلورم